د خپل قام په بچو مرما د خپل ځان په قربان يم دا غریبو د بے وسو خدمت پزان غنما د دی غمز غمال نشم دوی پسر اسمان غنما. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګور اختیار تاسو په خدمت کې حاضر ما د بیړوچ ته چوکې سره زمونږه الته کې چوکې د بیړوچ کې رستم کې او الته دغه چوکې سره د مرګري پاتې کېږي داغي سره خوشا کې د دنه پرون انور سید زما ترور دوی د غراته او میسج را کو چیرې دلته یو مرګري ډیر زیات په یو تکلیف او په یو درد کې جون تیری د ماشومان دي د ټول د تلیسیمي اخکار دي یو ماشوم لور وفات شوی د په تلیسیمیا باندې او دا اوس دا ماشوم د ردم تلیسیمیا دا د ګل غونته بچی دی د تلیسیمیا داسې مرض دی چې دا وینه نه جوړي او وینه دا سکی بس په اپتاب کې یا په دواب ته کې دی یو ډریپ وینه چې کوم دی هغه پکاري هغه خيږي د دې چې کوم علاج هغه زمونږ د غریب سړي د وس کار نه دی هغه انتخابي ګران علاج او کم از کم د 30000 روپو ډوز چې کوم دی هغه د میاشتې لګي هغه لالا چې کم دی چې ناست نو لکه هغه د دې د وسکار په دی وجه باندې چې ګوډ رمبې کوي او په پټو کې مزدوري کوي په 400 او 500 روپے باندې دی هغه دیاړي کوي نو هغه د وسکار نه دی. هغه راته یو میسج راکړو د رور نمبر چې کم دی موبایل راکته دې کې راوړو نمبر دی د نمبر بتاوس ته په سکرین باندې ښکاری ټول مسلمانانو ته درخواست چې د نمبر بتاوس ته په سکرین باندې ښکاری 0348 98 24 431 0348 98 24 431 دا به تاسو ته په سکرین باندې مخکاري کم داسې یار دوسی یا داسې مسلمانې چاته الله پاک سور کړي نو د دې ګلالو ماشومان په خاطر باندې د دې سره خپل وس مطابق چې کم دی امدادو کې ځکه چې د دې د تلیسیمیا ډېر او دردمند او ډېر زیات او خطرناک بیماری ده دا انسان هغه ماشوم ته خوسم تکلیف خو هغه مور پلار ته چې کم دین زړه چي ان شاء الله زمونږ د خپل ساولډیر ویلفیر فاونډیشن تنظیم د طرفه دې سره سلوغون ته امداد کوم او نورو دغه مسلمانانو په تاسو باندې پرېدم چې چاته الله پاک سور کړی چا سره سشته نو ان شاء الله کوشش وکړئ چې دې سره خپل د وس مطابق چې کم دی امداد وکړي ضروري 2000 روپے په خالو مرواله او ان شاء الله ویډیو باندې بستا نمبر هم چلیږي او نور بم کوشش کوو ان شاء الله کسو کېده یا دا سمون ته سمېلو شو ان شاء الله نو بیا به خصوصي ما رنګ بر پسې در کم بیا براشه نو ټول مسلمانانو ته درخواست چې د دې وړو ماشومان په خاطر باندې ور سره भरपूर इमदाद हो बया